د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منل ضروری دي، خو په ضروری کې قسمونه دي. ځنې ضروری داسي که سړي په عمل ونه کو صرف ګناهګار شو خو کافر. د محمد رسول الله منل قرآن داسې ذکر کړی دي چې که مخ دې ته واړه والله فرمایي ایمان درکې راته نشته. او اندازې څنګه د الله د محمد رسول الله سره د رب العالمین خپل مینه څومره ده. داسې فرمایي فلا وربک، فلا اے محمد واوره دې خپل امت ته ووایه فلا، هرگز داسې نه ده کم چې تاسو ګمان دی چې یو عام شخصیت دی لکه منکرین حدیث کې وي وی پیغمبر صحیح خو قرآن یې راوړو بس لرې کا مونږ قرآن سره کار دی محمد سره وی کارو فطری دی بس فطری دی کم خوله به باندې. الله وی فلا داسې نه ده دا څنګه چې ته محمد ته ګورې وربک اے محمد ستا په رب مې دې قسم محمد رب څوک و اغا الله وتوي وربك اے محمد استا پر رب میرے قسمی. حاصل معنی دا ده چې اے محمد په خپل ذات میرے قسمی لا یؤمنون د یو امتی ایمان تر هغه پورې ایمان نه ده حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر څو چې په خپل اختلاف کې ته حاکم او مشر نه جوړ کړي. اوس سوچو کا چې مونږ کله مسله حل کو والله چې په دې مسلم د عالمانو جنگ شتا چې ته دیوبندي یو که زه دیوبندي یم. حیاتیان وی دیوبندیان مونږ یو ځکه مولانا سرفراز خان صفدر چې تسکین الصدور لیکو د دیوبند هر لوی وړوکی په دستخط کړی دی. مماتیان وروڼه وی مونږ دیوبندیان یو. زما قاضي شمس الدین له د دیوبند دارالعلوم دیوبند په مجلس او پروګرام کې پټکې والے دی وای زه دیوبندي یم بل وای زه دیوبندي یم. یا خلقا دا څه خبرې دي؟ جنگ په محمد رسول الله وکړي په دې باندې ځان وتلی چې محمدي څوک دی په دې مه ګوره چې دیوبندي څوک دی دې ته مه ګوره چې حنفي څوک دی دې ته مه ګوره چې نقشبندي څوک دی دې ته وګوره چې محمدي څوک دی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول.